موږ جیس کیش استعمالو په پاکستان کې لوکل استعمالیږي او دلته موږ لوکل استعمالو، یو بل ته ملګرو ته به پیسې لیږو رالیږو هم ریسیو کوو هم. خو تاسو ته به دا پته نه وي چې یاره په دې به د بار مګ نه پیسې څنګه رالیږلی کېږي. نو په دې به تاسو نه یې پوهه. تاسو به کوشش کوئ د بینک د اکاونټ د جوړولو یا بینک ته د تلو چې هلته موږ خپل اکاونټ جوړ کړو. نو بینک ته په تلو باندې هم ټایم لګي، هلته په اکاونټ جوړولو باندې هم بیا ټایم لګي. بیا د هغې چې کوم چارجز وي، نو د ATM کارت چې کوم سالانه سروسز وي د هغې چارجز وي، نو هغه هم کافي پیسې د هغې کټ کېږي. اکثر زموږ دونه ضرورت وي نه، کله کله موږ پیسې راغواړو د بار ملک نه یا موږ ته څوک رالیږي. نو زه به تاسو ته نن داسې یو طریقه ښیم ښه په اسانه چې په جیس کیش باندې به تاسو د بار ملک نه څنګه پیسې رالیږئ. یعنې هغه رونه زموږ مسافر رونه چې په سعودي عرب کې اوسېږي، په دوبۍ کې اوسېږي، په ملیشیا یا مختلف کنټریز چې څونه ملکونه دي په هغې کې دیاړې مزدوري کوي، خپل روزګار کوي، خپل بزنس کوي او هغې خپل پاکستان ته پیسې رالیږل غواړي. خو پیسې مطلب دا وي چې په بینک اکاونټ صرف لیږل وي. اکثر داسې ډېر رشته داران وي، ډېر ملګري وي چې په هغې کې د چا صرف د بینک اکاونټ وي. نو ډېر کسان هغه ته په هغه بینک په اکاونټ پیسې رالیږي، خو دا پته ډېرو کسانو ته نه وي چې یاره په جیس کیش به موږ څنګه پیسې لیږو. نو دا یو ډېر اسان حل دی او یو اسانه طریقه ده. نن به موږ تاسو ته ښایو چې په جیس کیش باندې به د بارو ملکونو نه پیسې څنګه رالیږلی کېږي، په څه طریقه به رالیږلی کېږي. نو هغه یو اسان حل دی. راځئ موږ سره موږ تاسو ته ښایو چې په جیس کیش باندې به څنګه موږ پیسې راغواړو. نو دا زموږ سره جیس کیش دی، دا زموږ د جیس کیش اکاونټ دی. موږ خپل اکاونټ تاسو سره اوپن کړ. خو که مثلا د بارو ملکونو نه چې پیسې څوک راغواړي، نو په دې عام چې کوم د جیس کیش نمبر وي موږ لوکل په پاکستان کې استعمالو، په دې باندې پیسې د بار ملک نه رالیږلی کېږي. یعنې هلته د هغوی نه IBN نمبر غواړي او IBN نمبر دلته موږ ته پته نه وي چې یاره IBN نمبر به موږ په څه طریقه باندې لیږو. نو په هغې وجه باندې د بارو ملکونو نه موږ ته په جیس کیش باندې څوک پیسې نشي رالیږلی. هغه مشکلات موږ ته پیدا کېږي، هغه مسله موږ ته پیدا کېږي. نو نن به موږ دغه مسله ستاسو حل کوو. نو راځئ موږ سره، ستاسو وخت ډېر نه ضایع کوو، راځئ موږ سره. نو دا زموږ جیس کیش اکاونټ کولاو کړی شو، موږ اوپن کړه. دا انټرفیس به تاسو ته مخې ته راشي. ستاسو چې کوم سمارټ فون وي په هغې کې چې تاسو جیس کیش ایپس کوم وي هغه کولاو کوئ، هغه اوپن کوئ. تاسو ته به داسې یو انټرفیس مخې ته راشي. داسې انټرفیس چې تاسو ته مخې ته راغلو، نو دا مای اکاونټ به تاسو ته ښکاري. په دې مای اکاونټ باندې به کلیک وکئ. په مای اکاونټ چې مو کلیک وکړو، نو بیا به تاسو ته داسې راشي. نو دا اکاونټ لیمټس دی او ټرانسفر هسټري وغیره داسې مختلف لیکل پکې دي، اکاونټ سټیټمنټ وغیره وغیره. خو تاسو ته به راست ID مینجمنټ ته راشئ. نو تاسو چې راست ID مینجمنټ ته راغلی، نو په دې به کلیک وکئ. په دې چې مو کلیک وکړو، نو وګورئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس مخې ته راشي. نو که ستاسو نوي جوړ چې راست ID ستاسو نوي جوړه، نو دلته به کریټ راست ID، نو په دې باندې چې کلیک وکړئ، نو ستاسو به راست ID جوړه شي. خو زموږ آلریډي جوړه ده. نو دا تاسو ته ګورئ دلته به راست ID چې دا خو ستاسو په دې موبایل نمبر جوړه ده چې کوم نمبر باندې ستاسو جیس کیش دی. خو که ښکته راشئ، نو دلته به تاسو ته لیکلي واټ از IBAN نمبر. نو دغه مطلب دا چې دا انټرنیشنل بینک اکاونټ نمبر دی. یعنې د دې مطلب دا دی چې انټرنیشنل بینک اکاونټ نمبر، یعنې چې د بار دنیا نه ته پیسې راغواړې، نو په دې رالیږلی کېږي هم او بیا پې بار دنیا ته هم لیږلی کېږي په دغې حل په دغه طریقه باندې. نو دا زموږ سره IBN نمبر دی. مثلا دا IBN نمبر بلې خوا کې به تاسو سره دا کاپي شان ګورئ، دغه چې تاسو کاپي کوئ، په دغه کلیک وکئ. نو کاپیډ یعنې دغه IBN نمبر مونږ کاپي کړه، دغه بیا تاسو راوالی او تاسو چې کوم انټرنیشنل دنیا کې خپل ملګري رشته دار وغیره څوک اوسېږي هغې ته تاسو ولیږئ. نو تاسو ته به په جیس کیش باندې ډېر په اسانه طریقه پیسې رالیږلی کېږي. نو دا ما تاسو سره ضروري وګڼله چې ډېر ملګري ډېر دوستان به په دې نه پوهه. نو د دې د پوهې لپاره ما یو اسان حل، یو اسان سلوشن راویستو چې په دې باندې به تاسو د بارو ملکونو نه پیسې رالیږئ. نو انشاءالله چې اوس تاسو به ویډیو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ په چینل که نه وي نو زموږ چینل د سره لایک او سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړئ اجازت د لوی الله په امان.